انما حرم بشکا الله پاک حرام کړی دی علیکم پتا سو باندې المیتة مردارا والدم او وینا یعنی بدون کی وینا مطلق وینا نه ولحم الخنزير او غوخه د خنزیر وما اهل به وما او هغه زناور اهل به چې ویل شي به په هغه باندې نوم لغیر الله د غیر الله فمن اضطر پسوک چې مجبور شو غیر باغ او دی غیر باغ دی سرکشی کوونکی نوی ولا عاد او د حد نتیریدونکی نوی فلا اثم علیه پس نشته دی په د باندې ګناه ان الله بیشک الله تعالی غفور الرحیم بهونکه او مهربان دی. دی آیات کې الله پاک جل جلاله چې کوم سيزونه حرام دي د هغه د حرام والی ذکر کړی دی. څرنګه چې د حرام سيزونو د خوراک سره په انسان کې بد عادتونه پیدا کیږي او انسان نیک اعمال طرف ته رغبت نه پیدا کیږي نو دک شانتي الله پاک جل جلاله د حلال سيزونو حکم کړی دی چې تاسو حلال خورئ نو د حلال خوراک سره په انسان کې خپل عادتونه پیدا کیږي او انسان د ګناه نه کوم دی نفرت پیدا کیږي. د دې وجنه الله پاک جل جلاله خپل پیغمبرانو ته فرمایي یا ایها الرسل کلوا من الطیبات واعملوا صالحا ای زما پیغمبرانو تاسو پاک سيزونه خورئ او نیک عمل کوئ نو د نیک واعملوا صالحا د نیک عمل ودی کې دې طرف ته اشاره ده چې کم سړی حلال خوراک کوي نو دی بیا نیک عمل په خوشحالۍ سره کوي او دته به د نیکو اعمالو چې کم دی مقام ملاویږي او چې کم سړی بد حرام خوراک کوي نو دته به د نیکو اعمالو موقع نه ملاویږي نو چې کم سړی په خېټه کې حلال پراتی وي نو د بیا دعا قبليږي او د نیک اعمال په خوشحالۍ سره کوي په اسانۍ سره کوي او د کم انسان په خېټه کې چې حرام پراتی وي نو د نیک اعمال بیا نشي کولی او دی بیا د دعا نه قبليږي. د دې وجه رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې طویل السفر به په اوږد سفر باندې بتلی وي او حال دا دی چې د مسافر دعا قبليږي الله پاک قبلي نو دی به مسافر وي دړو بوالی وي خواره واره ویخته به وي او ډیر په بد حال باندې به وي او لاسونه به الله ته اوچت کړي یا رب یا رب یا رب. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي د خوراک په د حرام وي د سکاک په د حرام وي د په بدن چې کوم جامع اغوستي دا د حرام وي نبی علیه السلام فرمایي چې د هر څه د حرام شو نو کو ډیر الله الله کوي او رب رب کی خود د دعا چرته قبليږي مطلب د دې کس دعا چې کوم نه قبليږي نو د حرامونه کو انسان دا غواړي چې زما دعا دې قبول شي نو د حرامو نه ځان بچ کی د مشتبه سيزونو نه ځان بچ کی چې په یو سیس کې شک وي چې هر د سیس به حلالي کو حرامي نو د هغه سیس نه ځان بچ کی نو بیا ان شاء الله چې دې کوم دعا کوي الله پاک جل جلاله به قبلي. اصحابي راغی کنه رسول الله صلی الله علیه وسلم دوی د الله پیغمبره ما ته دې دعا وکړه چې مستجاب الدعوات جوړ شم. مستجاب الدعوات دي ته وي چې کوم دعا یو کس کوي انسان کوي او هغه قبليږي ما ته دې دعا وکړه چې زه کوم دعا کوم چې هغه پټک باندې قبليږي. نبی علیه السلام ته فرمایي له حرام نه ځان اوساته نو ته چې کله د حرام نه ځان اوساته او حلال خوراک ته شروع کی نو ته چې بیا کوم دعا کین استاد دعا به قبليږي.